سورہ رحمان شپږ څلوېښتم آیت دی د سورت درېیمه رکوع درېیمه حصه ذکر کوي او دې کې بشارت ورکوي زیری ورکوي د جنت نعمتونه ذکر کوي ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن د پاره د هغه چا خافا چې ویرید مقام ربه د پیشۍ د رب ددنا ولمن خاف مقام ربه څوک چې ویرید د ودرېدو د رب ددنا دا یره ورسره پیدا شوه چې د الله مخې ته بزم او یا دا معنا چې الله را ته ګوري نو هر کار د الله د یری نه کوي ولمن خاف مقام ربه د پاره د هغه چا چې ویری د پیشۍ د رب نه جنتان دو باغونه دي دو جنتونه دي جنتان یا خو دو جنت دي یو د سرو جنت ته چې هر څه به د سري او بل د سپینو جنت ته چې هر څه به د سپینو او یا جنتان دا کافیه برابرۍ چې کومه را روانه ده د تسنیه یو جنت د انسان او بل جنت د پیریان ولمن خاف مقام ربه جنتان د پاره د هغه چا چې ویری د پیشۍ د رب نه دو جنتونه دي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو د کوم نعمتونو احساناتو د رب ستاسو تکذبان انکار کوي انسانانو پیریانو مفسرین لیکي دې صورت ته وایي عروس القرآن دا د قرآن کریم ناوی دا او دې کې یو دیرش ځله فبأي آلاء ربكما تكذبان راغلی دی حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کله چې دا صورت ما پیریانو مخې ته ولستو او دا زیبه مې وی چې فبأي آلاء ربكما تكذبان پیریانو به جواب راکاو لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد اے الله موږ ستاسو یو نعمت هم ناقدری نه کوو ناشکری نه کوو کفران نه کوو او موږ خو ستاسو هر وخت ستایل بیان نو انسانان غلی پاتې شو ځکه ورته نبی علیه السلام دا فرمایي چې پیریانو خو مال جواب راکاو تاسو نه خو تاسو مال څه جواب نه راکاو نو چې کله دا آیت راځي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو جواب کې دا ویل شي لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ولمن خاف مقام ربه جنتان د پاره د هغه چا چې یریږي د پیشۍ د رب نه دو جنتونه دي ذواتا افنان خاوندان د لوی لوی سانګو افنان د فن جمع د سانګي ته ویل کېږي د جنت ونی به غني نو سانګي به غني نو میوي به زیاتې ذواتا افنان خاوندان د سانګو فبأي آلاء ربكما تكذبان نو د کم نعمتونو احساناتو د رب ستاسو انکار کوي فیهما عینان بدی دوانو جنتونو کې عینان چینی دی ولی دی تجریان بهیږي با همیشه